لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم سورہ فاتحہ 5 نمبر آیات پہلا سپارہ پہلا سورت پدی آیتی کریمہ کی اللہ رب العزت طرفنا انسان ته د یو دعا تلقین شوه دی چې د الله نه دا دعا غواړه او هغه د هدایت دعا ده او د سمې لار دعا ده اهدنا الصراط المستقیم یا الله اخای منگتا یا روان کی منگا الصراط المستقیم الصراط پلار باندے المستقیم سیدھا باندے سٹریٹ پات چورتا ہوئی سیدھا لار نو دا یو عظیم دعا دا صراط ویلے کی گی لارے تا راستہ چورتا ہوئی صراط مستقیم ستویلے کی او یا دا قرآن پا جبہ کی صراط ستویلے کی نو دا اصطلاح دا قرآن کی اغلار چه حق تا انسان رسی او پا شری حدود باندے برابر وی دغه ته صراط مستقیم وی قرآن پاک کې د صراط لفظ 3 مرتبه راغلی دی او د دې صفت کله استقامت راغلی کله سوی راغلی دی دلته مستقیم سیده لارا او دو ځای کې سوی راغلی او مستقیم هغه ته چې سیده وي او کاغه وګنی وي او مقصد ته رسیدلی وي او درمیانه وي د افراط او د تفریط نه خالی وي کمی او زیاتی نه خالی وي د صراط مستقیم څه تفسیر دی او صراط مستقیم څه ته وایي او د دې څه معنی دي نو دی کې مفسرینو د صراط مستقیم ډېرې معنی بیان کړي دي او دا شان په خپل باندې قرآن هم یو 3 تفسیرونه کړي دي مختلف تفسیرونو لیکلي اول حضرت علی صاحب او د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قول دی چې صراط مستقیم څه ته وایي قرآن ته وایي ذالک الکتاب ته وایي نو څه مطلب اهدنا الصراط المستقیم یا الله د قرآن په لاره مې روان کې دعا روزانه کې او قرآن ته نه کینی او د قرآن د ترجمه او د تفسیر او د زړه کوشش نه کې نو دی وجه نه زموږ مونږ کې اثر نشتا چې کومه دعا کې پاغه په خپل عمل نشتا تو یا الله سیده لار باندې روان کی نور پسې صورت کې الله وی کنه ذالک الکتاب غسید لار دادا نو ته داغه په ترجمه نه پوي په تفسیر نه پوي یا داغه په مسائل نه پوي ضروری نه ده چې انسان ټول ترجمه په یاد کی خو چې کم از کم قرآن تکینی د قرآن د اصول نه خبر شي چې قرآن کمی کمی خبره بیانې او په کم کم ترتیبی بیانې په خپل ژبه کې زده کا نو یو معنا دا شو دویمه معنا دا الایمان وتوابعه ایمان او ایمان سره چې کوم متعلقات دي د تلکی صراط مستقیم نو سبب اهدنا الصراط المستقیم یا الله ایمان او ایمان سره چې کوم متعلقات دي اغلار باندې روان کا ایمان میں سلامت کا ایمان میں چرته ډنواډول نشي خراب نشي
او ظاهرا به مسلمان او عقیدتا به مسلمان نه. بعض وقت امام بخاری سے باب قائم کړی یو استسلامی او یو اسلامی، یو ظاهری صورت د اسلام دی، یو پزړه کې اسلام دی. ایمان اصل کې تصدیق قلبی ته وایي، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. په خوله باندې خو به اظهار کې که ګونګې نو اظهار وسنګ وکي، خو اصل سیز ایمان تصدیق بالقلب دی. نو د دې وجه نه تب اهدنا الصراط المستقیم کې خپل ایمان ته دعا کوي، خدای پاک د زړه کوم تصدیق دی هغه مې خراب نه شي. په ظاهر به منظم کوم، زکات به مر کوم، ارسه به ور کوم، ظاهرا به مسلمان هم ځل کې بني. دیو جی نبی علیہ السلام نے ازل بانڈے چین رال وی جی من ایماندار یو، ایمان والے یو. اللہ فوراً ایتون رو لے گل ولیکن قولو اسلمنا، ایمان مو ہے من ظاہری اسلام رو رہے دے اوسا پورے لاستاسو سڑا کی ایمان ندے پورا دن نشوے. نو دیو جی نے اہدنا الصراط المستقیم کی دا ایمان دعا دا، یا اللہ دا ایمان میں سلامت کی دا دی مانا شوا. نو اوس چې ته مونځ کې دا دعا کې نو دا معنی چې تر مخته کېږي خوند بدل درکوي او الله به د ایمان ته خیر هم پیدا کوي. درېمه معنا د الاسلام و شرائعه، د دې معنا ایمان هم ده او اسلام هم د دې معنا ده، یا الله زما ظاهري اسلام هم برابر وساتي. ځکه بعض کسان داسي وي بس ایمان خو د زړه د عقیدې نوم دی، د عمل ضرورت نشته دی. نو یو تفسیر دا دی چې اسلام ته هم صراط مستقیم وایي، مطلب دا چې زړه کې د ایمان شته او ظاهري عمل دی برابر نه دی، نو صراط مستقیم باندې نه. ایمان خو شته، یو ځل به راوځي د جهنم نه، خو الله به دنه خپي چې زما د پیغمبر طریقې او ظاهري احکامات نه دي پرخي، نه دي به عمل کړي پرخي دي. سرورمه معنا ده السبیل المعتدل، معتدل لارا چې ډیره سختیم پکې نه، ډیره نرمیم پکې نه، نظریات به برابر ساتي او اعمالو کې به سهولت سره ځي. نو دې تم ویل کی پنځمه معنا تاریخ النبی و ابي بکر و عمر. یو تفسیر لیکلی دی صراط مستقیم څه ته وایي، د نبی عليه السلام لارا، د ابوبکر صدیق لارا او د حضرت عمر لارا. معلومه دا خبره شوه چې کوم انسان وي زه په صراط مستقیم یم خو ابوبکر نه مني او د ابوبکر خبرې نه مني او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خبر نه مني، نو په صراط مستقیم نه دی. دا د دې معنا ده اهدنا الصراط المستقیم، یا الله د پیغمبر خدا محمد رسول الله او د دوه ملګری ابوبکر صدیق اور عمر رضوان الله علیهم اجمعین د دې په لاره مې روان کا. ځکه د قرآن پیغمبر تشریح کړي، د پیغمبر دغه صحابو تشریح کړي او دغه په نهج باندې هر ثبوت لیدي. نو دی وجنه دا معنا هم ده، ابو العالیه دا معنا کړی ده. پنځمه معنا د بعض فضیل ابن عیاض کړي طریق الحج دی یا حجج، او معنا د السنن عثمان صاحب نه دا معنا منقوله ده. د سنت طریقو لار دام صراط مستقیم دی. یو سړی د عقیدې هم صحیح ده، فرایض هم کوي، خو د پیغمبر په طریقې نه کوي، نو دا په صراط مستقیم نه دی. ٹھیک ده جنت ته بځي ځکه مسلمان دی، خو صراط مستقیم هغه لار ته وایي چې ته پکې فرایض باندې عمل کې او سره سنت طریقو باندې عمل کې. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلي چې تاسو به هغه پورې ګمراه کېږئ نه څو پورې چې زما په سنت طریقو باندې تاسو منګولې خښې کړي او تاسو په دا غاخونه خښ کړي، یعنی پابند دی لدی. نو سنت طریقه نو دی وجنا تبلیغ والاوي په سنت طریقو کې د دوانو جهانو کامیابی ده، او چې په دې باندې چې د دوانو جهانو ناکامی ده. دا خدای اهدنا الصراط المستقیم معنا ده اهدنا الصراط المستقیم، یا الله د پیغمبر په طریقو می روان کی. یو د دې معنا دا شو. او اتم معنا ده طریق الجنه، یا الله د جنت په لار می روان کی. دا څنګه چې ځان ته مسلمان مې مو په لار د دوزخ روان، مسلمانان هم ډېر د دوزخ په لار روان دي. هغه نیک اعمال چې تا جنت ته ورسوي. یو سړی د دوزخ په لار روان دی او ځان جنتي ګڼي، نو دا صراط مستقیم نه دی، کږه لاره باندې روان دی.
دیوی نے فارسی شاعر ہوئی ترسم نرسی بکعبہ اے عربی ترسم نرسی بکعبہ اے عربی کی راہ کے تو میروی ای بترکستان است وہ اے سادہ گولا تزے کعبی تھا اور روان شوی دا ترکستان پلارے نو تبا کعبی تا سنگا ہو رسی دا کعبی پلار روان شا نو کعبی تا با ہو رسی گی بلکہ کہ سڑے پا کعبہ کم دے خدا عقیدہ صحیح ندا سنت طریقوں بانے عمل نشتا دینی نشتا اللہ تا مقبول ندے نو یو معنی داشوا ایدن الصراط المستقیم دا جنت پلار میں روان کا سید ابن جبیر دا معنی کرے رضی اللہ تعالی نحم معنی دا طریق السنت والجماع دا لکان مشوان رسوتی ہے دا اہل سنت والجماعت معنی دا امام قشیری دا معنی بیان کرے دا اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ دا اہل سنت والجماعت بلارا میں روان کی دا باقی تفسیرون دا معنی لکلے اس اہل سنت والجماعت ستا ہوئی دی مخ کی یو آیات تیغی کی بتفصیل رازی مختصر درتا ہے اہل سنت والجماعت اگر جماعت توی چی دا پیغمبر پا طریقو او دا صحابو پا طریقو روانی دا پخبل حدیث کی دا معنی راغلی اس اریو سردان تا اہل سنت وی منگا اہل سنت والجماعتی اہل سنت والجماعت ستا ہوئی چی تا پا خودی معنی بانی پوشی کن طول تقریبا نسا چی سمر جماعتون دی اگوی منگا اہل سنت والجماعتی زکر دید فضیلت راغلے دے پا حدیث کی او دا نوم پا خپل حدیث کی راغلے دے نبی علیہ السلام یزلو فرمائل ستفترق امتی او یا زما امتیانو واوری زما امت بدری او یا فرقیشی یہودیان یو یا فرقی بی عیسائیان دواو یا شوی زما امت بدری او یا فرقیشی کلهم فی النار الا واحدا ٹول با دوزخ تزی صرف یو با بچ کی گی بازی با ہوگی دیشی چا ہمیش دا پارا بجی دوزخ تا بازی با گمراہ بھی لکسات دا پارا بجی خو گمراہ بوی یو با بچ کی گی صحابو تا پوسو کو جی دا یو کم یو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما انا علیہ و اصحابی داغی شکل و صورت ندے معلوم علاقی ندے معلوم زبانی ندے معلوم داغی علامت درتا بیانو ما انا علیہ و اصحابی جو میرے طریقوں پر ہو اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو اہل سنت والجماعت نو اس یو کس دا صحابہ دشمنی او دا صحابہ قول تا دلیل نوی او دا صحابہ پیروی نکی یا دا صحابی او قولو تا پیش کی کوئی دا خو صحابی دے کا نسا چلو سو نو پت دستا سنگا زانتا اہل سنت والجماعت وے والجماعت جماعت الصحابہ اور سنت سنت نبی اسلام سنت طریقے یہ سرے سنت طریقوں بانے عمل لگی جی الحمدللہ ہم اہل سنت ہے اہل سنت ہے اہل سنت مانا دا سنت طریقی کہنا تا صرف سنت شوے دیتا اہل سنت ہے سنت مانا سنت طریقہ نو دا دی وجہ نزت من دور قرآن تا چکینے او دا دی دا پا اہدنا الصراط المستقیم کی داخل دی تفسیرون لکلی دا معنی دا تززان نکم تفسیرون نرتاکم دا تفسیر بحر المحیط تے غر تفسیر تے غی کی دا طول معنی لکلی لسما معنی دا دی دا طریق الخوف والرجاء دا امید او دا خوف پا منس کی چکم لاری دا صراط مستقیمی کہ انسان زان معلومی چیزا پا سم لاریم کنا کل دا اللہ نا یری و کل دا اللہ نا امید پیدا کی صراط مستقیم اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ دس لارا راکا چکل را تستا خوف نصیبی او کل یریگم دولسم مانا دا صحابہ و دا تابعین لارا مخی خو صحابہ پاکی اس پاکی تابعین ہم شامل شو نو تابعینو کے زمان امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تابعینو کے دے نو چتا مانا اکلا اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ ما دا حضور پاک پلارا باندے دا صحابہ کرامو پلارا باندے او دا صحابہ کرامو شاگردان دا تابعینو پلار میں روان کی دار تزاکیم باز کسانوی مذہبون پکی نشتا دا اہدنا الصراط المستقیم یو مانا تابعینو پا او امام
امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره تابعی دی صحابه سره ملاقات شوه دی نو دا د دین نه بار خبرې نه دي اهدنا الصراط المستقیم دی الله سم معنا حق لارا او سوال سمانه ملت د اسلام تفسیر مظهری لیکلی یا الله په ملت د اسلام مې روان کی چې کوم د ابراهیم علی السلام د وخت شروع شوی دا نبی اسلام یې په ملت د ابراهیم علی السلام یا الله زمو چې کوم پیغمبري دین دی او په خوا نه روان شوی عقیده د ټولو پیغمبرانو یو وا تاسو دې دوانه وګورئ معلوم کړئ د کی صراط مستقیم مفرد صيغه راوړي دا سنگولر چې ورته وي مفرد صيغه راوستي دا جمع نه دراوستي هغه پیغمبران ډیر تیر شوي په کاردار چې ډیر ویل نو د ټولو لار یو وځکه مفرد صيغه راوستي اهدنا الصراط المستقیم یا الله هغه یو لار اقلار چې ټول پیغمبران پاغي باندې راغلیو هغه د توحید لار ده د رسالت لار ده د آخرت لار ده د ټول خبرې هغه کې مشترک وي صرف اعمال او طریقه پکې بدله او موږ بدسه کې زکات بدسه ورکه دومره کېشته دومره کې نشته عقیده کې فرق نو بنیادی عقاید د ټول دې ته ویل کېږي اصولو کې اختلاف نو فروعو کې اختلاف لا د موږ طریقه لکه جدا و نور خو نو دې سره اختلاف نه راځي او دغه ته اختلاف هم نه وي دي ته وي مختلف لارې خيسته لارې چې په اړه لار راځي مثلا جمعه ته زموږ دوه لارې راغلي دي نو سړی که په اړه لار راغلی بس هغه جمعه ته رارسي نو دا معنی مې درته تفسیرونه بیان کړي اوس په خپل باندې په قران کې د صراط مستقیم څه ته ویل شوی دی دې ته ویل کېږي تفسیر القرآن بالقرآن چې قرآن پاک بعض وخت یو آیات بیان کړي یو ځکه مختصر هم د هغه آیات تشریح به بل ځکه کړي تفصیلا نو چې د قرآن په آیات باندې ته د آیات تشریح کې دې ته وایي تفسیر القرآن بالقرآن د قرآن د آیات ترجمه او تفسیر مې ته په قرآن باندې وکړو کله تفسیر القرآن بالحدیث یو آیات تا بیان کوته د دې آیات په تفسیر کې نبی رسول الله داسې فرمایلی دي نو دې ته ویل کېږي د قرآن تفسیر د په آیات سره بیان او کله ویل کېږي تفسیر القرآن باقوال الصحابه د صحابه قول پکې بیان کې چې د دې آیات تفسیر کې صحابي داسې ویلي او کله تفسیر القرآن باقوال التابعین یا ائمه دین دغه څه راځي تفسیر بالرای باندې کې بعضوی د قرآن آیاتونه الله رب العزت بعض مجمل را لګري اجمالی نو دا غینه انسان اره معنا کله نه کله غستې شي نو ته بس څنګه تفسیر کې اهدنا الصراط المستقیم چونکه ستا اول صورت ته والله دعا وکړه چې په سبا روان شي داسې چې قرآن ته ناس یو گمراه شي نو قرآن ته چې ناس گمراه کیږي یو آیات راشي یاره زما ذهن کې راځي د دې بدا مطلبي ستا ذهن پکې چاره وسته او مونږ د دې بدا مطلبي دا نوې سکالران ځان آیات بیان کی خلکو یې خود قرآن آیات ویلو بالکل د قرآن آیات ویلو يهوديانو ته چې تلاړ شي هغه ته د قرآن آیات وایي عیسایانو ته چې لاړ شي او تاسو قرآن کې راغلي دي عیسی روح الله عیسی روح الله دی دا زموږ قرآن کې شته واقعي نو ته ویل عیسی وایي نو دی وجنه وی ګور عیسی وی د الله روح دی ګور روح الله نو موږ دلته زموږ علاقه کې روح الله ما دی نو بس بیا غوښته روح الله غبره کوزکی د روح الله مانم ته قران نه تاسو وکړي چې روح څه ته وي يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي الله وی روح څه ته ویل کېږي زما حکم تا نو عیسی علیه السلام د الله په حکم پیدا شو اسانه معنا د هیڅ خبره نشته نه به گمراه کوي نو ته قران چې کې تفسیر به راي خپل تفسیرونه وکړي نه بیان زما ته دي ماده زما یا د سکالرانو تشریحانو پسې بنسي اگر سکالران چې هغوی حدیث نه بیانې په آیات کې تو صحابہ قول نہ بیانے جی میرے ذہن میں آتا ہے قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے او غیو مثال بیان کی نو زمون خلق سادگان یغو قرآن کو لو کړي خلک ویور د قرآن د مېز نه خبر وکړه دا ټول خلک ټول قومونه ته قرآن نه نو قرآن کې بات سکے حدیث کې بګوري چې څه مطلب ده د قرآن په بل آیات کې بګوري چې د دې سمانه ده ګیر یو سړی ورته قرآن آیات پیش کی چې صرف د مونږ ټیم کې شراب بس کا نور سکا ته کوم ځای راغلی وي قرآن کې راغلی یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى دا قرآن آیات ته الله وی شي کله تاسو په نشه کې نمون مکوي مطلب نور اجازت شو خو د قرآن بل آیات کې راغلی چې حرام دي
حرمت علیکم الخمر دا آیات پریدی مونږ یو هغه آیات منسوخ شوی دی منسوخ آیات قابل عمل نه تلاوت به کې خو عمل به نشته نو دا ګوره قرآن ته چې سړی کینی زموږ څومره ښکلی دین دی دا خبرې جواب شته نو اوس د قرآن کې د صراط مستقیم څه ته وایي نو د صراط مستقیم په خپله یو تفسیر مخکې شوی دی اهدنا الصراط المستقیم یا الله په سملار روان کا سملار ستوي صراط الذين انعمت عليهم په اغلار باندې شتا انعام یافته خلق پیغمبران شهیدان صدیقان نیکان روان کړي پاک مې روان کا نو یو معنی دا شو دویمه معنی عزتمندو قرآن پاک سورہ انعام کې بیان کړی د مخکې یو سورت راځي سورہ انعام زما دی قرآن کی 171 صفحه باندې هغه آیات دی 171 صفحه کې اشاره راځي نو هغه چې دا قرآنونو کې سورہ انعام هغه کې درې آیاتونه دي بیان شوي پکې قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون یو آیات بل دی بیا دا هغه آیات نه پس چې کله ختم شي 152 آیات نه بعد وګورئ وان هذا صراطي مستقيما دا کوم آیاتونو کې چې کومه خبره بیان شوي دا صراط مستقیم دی ولته تا دعا خو دې خدای پاک صراط مستقیم باندې روان کا صراط مستقیم څه ته وایي سوره انعام کې 151 152 153 نمبر آیات کې بیان شوی دی دي ته ویل کېږي تفسیر القرآن بالقرآن ساده ژبه کې د قرآن تفسیر په قرآن باندې وشو هغې کې څه دي شرک به نه کې د والدینو سره به احسان کې خپل اولاد به د غریبۍ د وجې نه قتل کې چې رزق څوک ورکوي الله وایي موږ یې ورکوو او د فواحشو ظاهري باطني نه به ځان ساتې ګندګي نه او څوک به نه وژني او د مال به د یتیم نه خوري او وزن به په انصاف سره ورکې کمې زیاتې به نه کې او چې خبره کې نو د عدل او سمه خبره به کې او د الله وعدې به پوره کې ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون به وی وان هذا صراطی مستقیما چې دا کارونه څوک یې عقیدې مې شرک نه کوي او دا نیک نیک عملونه کوي بس دغه په صراط مستقیم دی دا د قرآن تفسیر شو نو دویم تفسیر دا شو په قرآن کې یو خو د خپل مخینه آیات شو دریم تفسیر عزتمندو قرآن پاک مخ کې په سورہ آل عمران 51 نمبر آیات کې ویلي دي توحید معنی کړی دا چې کوم انسان د الله د وحدانیت په عقیده باندې دی الته وایي ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم الله زمونږ رب دی او ستاسو رب دی دغه عقیده چې چاوي دغه صراط مستقیم دی چې د الله نه سوا بل رب نه مني دا درېمه معنا شو څلورمه معنا د پیغمبرانو لار تم الله رب العزت صراط مستقیم ویلې په قرآن کې یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین على صراط مستقیم د مرسلین لار ته صراط مستقیم ویلې نو دا قرآن پاک کې بل معنا شو پنځمه معنا د پیغمبرانو تابعداري تم الله مستقیم او سیده لار ویلې ده لکه سورہ زخرف 61 آیات کې ان الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقیم دا الله یو منل چې پیغمبر دته وي او ته د پیغمبر دا خبره ومني نو دا صراط مستقیم دی نو بهرحال عزتمندو په قرآن پاک کې د صراط مستقیم معنا درته بیان کړه اخیری خبره ده د الله رب العزت ډېر لوی شکریا ادا کول پکار دي چې موږ د اسلام دولت را نصیب کړی دی او د قرآن دولت را نصیب کړی دی او د پیغمبر سید الانام دولت را نصیب کړی دی قسم دې دا په پیسو باندې انسان دا صحیح عقیده نشي اخیستی ګینه د امریکای والا زمونږ نه مخکې دي په پیسو کې
دا په مشینری او په ساينس او ټیکنالوژي باندې نه کیږي نه، هغوی مریخ ته رسیدلی دي او عرش ته ورنږدې شوي دي، خو د عرش والا عقیده د هغوی نه ده، باوجود د دې چې هغه د عیسی علیه السلام متبعین دي، عیسی علیه السلام مني، پیغمبر الله مني، شرک کوي ورسره، د الله کتاب هم ورسره شته او بیا هم د عقیدې نه کمزوري، وایي عیسی علیه السلام د الله زوی دی. الله وایي دا ما ته کنځلې کوي، ما کوم ځای کې واده کړی دی، وایي دا خو ته ما په ځای ملنډې کې د قیامت پر ورځ راځي، حدیث کې وایي الله به وایي چې د یهودیانو عیسیانو ما ته کنځلې کړي، او یا الله موږ خو ډېر ګناهګار یو، کنځلې خو هم نه دي کړي، وایي تاسو به نه وایئ چې عیسی علیه السلام زما زوی دی، وایي دا خو هم ویلي، وایي ما واده کوم ځای کړی، دا خو دروغ تاسو ما پسې وتړل، بغیر واده نه چې بچې ته چا پسې منسوب کړې کنځلې شوې که نه. څومره ښکلې عقیده ده دا. ګوره موږ سره هندوستان دی، موږ د دې نه بېل شوي خلک یو، او عزتمنو دغه ټلۍ به هم په مندرونو کې والې، د قرآن په ځای به هم ټلۍ والې، ټنګه 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 او خوشحاله به وي. الله نعمت را کړی، ګوره څومره زمزمي دي، څومره ښکلې نغمې دي. یا الله صرف ستا په نوم باندې موږ ولاړ یو، په دې لاره باندې قایم وساتي. او چېرته عزتمندو ګوره سیکانو ته وګوره، هغه ویښته او فلاني او د هغوی هغه طریقې کار او د نورو قومونو ته هغې ته وګوره. الله پاک دین موږ ته را کړی دی، الله دې په دې پاک دین باندې موږ ته استقامت هم را نصیب کړي. یو ځل بیا ترجمه وایي، اهدنا الصراط المستقیم، یا الله سیده لار موږ ته وښایې، یا الله په سیده لار موږ روان کړي، یا الله په سیده لار موږ ته استقامت را نصیب کړي. اللهم صل علی محمد.